د وضو کېدو نه مخکې دا عمل وکړه، دا دعا ووایه، نو الله جل شانه به د وضو کېدو نه مخکې ستا ټول ګناهونه الله جل شانه معاف کړي. که د سمندر د زګ برابر ولې نه وي، نو الله جل شانه به ستا دغه ګناهونه ټول معاف کړي. کله هم وضو کېږي سملې، نو دا دعا ووایه، ډېره اسانه ده. په دې سکرین باندې تاسو ته کتلی شي چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. یو ځل ووایه، که ستا د سمندر د زګ برابر ګناهونه دي، الله جل شانه به د دغې دعا په برکت هغه چې کوم دی مفکوي ختموي به، الله به دې جنت ته بوځي. نو ډېر بهترین او ښایسته حدیث هم ده. بل روایت کې راغلی دي چې څومره هم دغه پاڼې دي دغو برابر چې څه ګناهونه وي، نو الله جل شانه به ورته هم معاف کوي. نو بل مسلمان ته ورسوي شعر کې چې هغه ته هم یو ځل وایي نو فایده ورته واخلي، او بل سبا چې ته قیامت په ورځ ګواهي ورکړي چې الله ما د رسول الله صلی الله علیه حدیث مبارک چې کوم دغه شعر کړی ده، قبر کې به هم تا ته ثواب ملوي او آخرت کې هم تا ته ثواب ملويږي.